بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو یو ملګری دی چې د هغې محمد زاهد نوم دی او ښایسته امیر صاحب دی، په تبلیغ کې 4 میاشتې هم لګولي دي. نو ماته یو ملګري ویله چې دا د علماو ډېر سخت خلاف دی او د علماو دشمن دی، او د هغې اندازه به تاسو ته د دې کمنټونو د دې تصویرانو نه کېږي چې دا په کمنټونو کې د علماو خلاف چې کوم دی هغه داسې بیکاره پوسټونه شیر کوي چې په کم کې د علماو تصویران خلکو بدل کړي دي او چا د علماو د تصویرانو سره چې کوم دی خندا کړي ده، نو دا رالګي او دغه تصویران او داسې نامناسب کمنټونه کوي او دا شیر کوي. نو زه دغه زاهد امیر صاحب ته دا یو پیغام ورکول غواړم، ستا هغه 4 میاشتې تبلیغ څه شو؟ تا په تبلیغ کې دا زده کړي وو د علماو به بېعزتي کوئ، د علماو به سپکاوی کوئ، تاسو به په علماو پسې خنداګانې کوئ. که چېرې تا په تبلیغ کې دا زده کړي وي نو بیا خو به هر سړی د تبلیغ نه منې شي او خلکو ته به وایي چې تبلیغ نه مه ځئ، ځکه په دغه کې د انسان دماغ ښه خرابېږي، په دغه کې خو انسان چې کوم دی ښه په ګډوډو باندې سر کېږي. حالان کې تبلیغیان بار بار چې کوم دی دا خبره بیانوي چې د مشرانو عزت کوئ او په کشرانو شفقت کوئ او د علماو قدر کوئ، او ته چې کوم دی رالګې تا په تبلیغ کې دا خبر الټا اخیستې ده، د علماو بېعزتي دې زده کړله، د علماو سپکاوی دې زده کړی دی، د علماو اهانت دې زده کړی دی. حالان کې د علماو د اهانت په باره کې راځي چې اهانت العلماء کفر، د علماو اهانت او سپکاوی کفر دی. نو ځان کفر ته ولې رسې چې داسې کارونه کوي د علماو سپکاوی کې؟ که چا دغه تصویر جوړ کړی دی، دغه سپکاوی کړی دی، هغه خو چې کوم دی یو لویه ګناه ګټلې ده، خو چې ته رالګې دغه تصویران شیر کې او په دې باندې فخر کې، نو آیا ته د علماو سپکاوی نه کې؟ نو افسوس دی په داسې تبلیغیانو باندې چې په تبلیغ کې لاړ شي 4 میاشتې ولګوي او په هغې کې صرف د علماو بېعزتي زده کړي، د علماو سپکاوی زده کړي، د علماو اهانت زده کړي. نو زه بیا دغه محمد زاهد امیر صاحب ته دغه دعوت ورکول غواړم چې د علماو سپکاوی، د علماو بېعزتي، د علماو اهانت چې کوم دی پرېږده، داسې کمنټونه مه کوه، داسې تصویران مه شیر کوه. چېرته چې کوم دی یو ښه کار وکړه او دغه تبلیغ کار چې کوم دی راټینګ کا، د دغې نه چې کوم دی الټه پلټه مه ځه. الله رب عزت دی د علماو مینه محبت زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.